یو انجینیر پکې داسې راونوتو چې یو معمولی غوندې بند جوړ کړي، یو معمولی پل جوړ کړي. یو انجینیر معمولی بند او پل هم ستا ملک د امریکې ماهران او د یورپ ماهران راځي هغه یې جوړوي. ستا ملک په 22 کاله کې نه دی پیدا کړی. ستا ملک میډیکل کالج یو ډاکټر تر اوسه پورې نه دی پیدا کړی چې یو معمولی ټانکه ولګي. دا د دوی غوندې ډاکټر خو زه یم، د دوایي دکان کې ناست یم، هلکه څوک چې ټوخېږي دغه کورک شربت ورکه، ایجنټ براشي او درته به وایي چې دا زما د دونۍ شملې داسې خوږې دي چې پکې ګوړه او چیني ګډ وډ پراته، او ډاکټر هغه دارونه سکلي څه خو دوه دې سیمپل اوله ورکي، بس مورمړی پلارمړی د خانه خراب بچی راشي هغه لی وني که مخکې پې جوړېږي که نه جوړېږي. څو ورځې پس راځي جي خو ښه نه شو، ښه دا نسخه پرېږده بدله که بله ورته ولیکه. بیا ستا د ملک ډاکټران چې انګلینډ ته لاړ شي، په انګلینډ کې صرف د پیسو ګټلو چل زده کي، دلته د انسان د خدمت کولو چل نه زده کوي. پیسو ګټلو چل زده کي چې چاړه به پې څنګه په دې مره एकदम چا څه وینه پکې چا ټوله تې زه راوباسي. معمولی ټوخی به یې کړی، وینه ټیسټ کوو، متیاز یې ټیسټ کوو، غول ټیسټ کوو، ایکس رے وباسو، په ګډېدو شو، پرتوګو باسو، په شرمونو به دې وشرمئ. راځې به د ښځې خښتک به خرڅئ او 800 روپۍ به پیدا کړئ. څه چل دی ټیسټونه یې تباه او غرق ځکه دی چې په دې حکمران داسې نه دي راغلي چې هغه قابل او د ملک او د قوم درد وي په زړه کې. بله ورځ اکسیډنټ شوی و، زه هسپتال کې ولاړم، زمونږ دا وزیران راله دا د دې ځای دا کوڅه ډب دا راله، وزیر هیلت راغی او صحت راغی او فلانی راغی، چې راله نه بارکونو ته ننوته، نه مریضانو کته، نه څوک وکته، خو راله او داسې چکرې والو، بیا موټر کې کېناسته وتښتېد. نو عزیزانو الحمدلله چې څنګه قوم دی دغسې په خدای حکمرانان راوستي دي، چې څنګه قوم دی دغسې ورسره کي، او چې څه کېږي ډېر ښه کي. خدای ظالم نه دی، مونږ ظالمان که دی. مونږ سره چې څه کېږي دا زمونږ د اعمالو ایشامت اعمال ماست صورت نادر گرفت. دا زمونږ عملونه دي چې په مختلف شکل کې په مونږ نازل. نننۍ ورځ زمونږ عمل چې دی د بجټ په شکل کې عذاب دی په مونږ نازل دی. نو دا زخم به سبا ساټئ پورې سټئ، سبا بل سبا ورپسې صوبایي بجټ را روان دی. بیا به درته ووایم چې اوس غوښه په څو شوه او ټیپر په څو شو، باټینګر په څو شو. انشاءالله په خپل ویر به اخته یئ او سا به درنه وځي، ښه ورځ به نه ګورئ. هغه بیان دی چې څو جمعو نه ستاسو په مخ کې را روان دی. قرآن کریم کې الله عز ارشاد فرمائی چې تاسو تپوس کوئ د اهل علم له په هغه وخت کې چې تاسو نه پوهېږئ. عزیزانو علماء لیکي چې دې آیت کریمه نه دا معلومیږي چې سړی برای راست استنباط د قرآن او د حدیث نه دا قطن نشي کولی سو پورې چې د چا تقلید نه کړي.
تب د چا تقلید خامخا کوي او د ځان نه به هغه پوی غنی نو الله به داغه نه سوال کوي الله به داغه نه ته پوښتنه کوي کوم سړی چې څوک د ځان نه پوی نه غنی نو هغه نه پوښتنه نه کوي او نه هغه نه سوال کوي کوم سړی چې د ځان نه سړی پوی نه غنی هغه نه څوک سبق نه وای طالبم چې کوم استاد نه سبق وای نو هغه ته دا پته چې دا سړی په دې کتاب خپوي نو ائمه محدثین او ائمه مجتهدین چې دي دا هغه خلق دی چې الله پاک دی ته ډېره لویه پوهه په قرآن او حدیث باندې ورکړي او په دې ائمه مجتهدینو کې عزیزانو لوی امام چې دی هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې د یو سل او 12 استادانو نه سبق ویل دا امام جعفر صادق رحمت الله علیه چې دی دا هم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استاد امام جعفر صادق هغه مجتهد دی چې د کوم متعلق دا شیعاګانو سوی فقه جعفریه دا امام جعفر صادق صاحب چې دی دا د امام ابو حنیفه استاد او سوال دا دی چې امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استاد دی نو بیا فقه حنفی او فقه جعفریه کې فرق دی چې هغه فقه د شیعاګانو دا او دا زمونږ ده نو دا یو ټکی دلته یاد لرئ چې د امام جعفر صادق نه سوا د دینه چې د لویو ائمه او استادو تصنیف د فقه چې دی دا چرته نقل نه دی امام جعفر صادق صاحب چې دی د اس کتاب تصنیف نه دی کړی او د فقه جعفریه تصنیف چې دی د امام جعفر صادق نه دی کړی دا د جعفر صادق صاحب نه 1.5 کال رستو د شیعو مجتهدینو دا فقه جوړه کړې ده چې چاته اوس دی فقه جعفریه وایي په اسلام کې خدا قسمه کارونه ډېر په دې بني آدمو کې هغه بدبخت تیر شوي چې په خپل لاس به یو شی ولیکلو په خپل لاس او دې قوم ته به وایي چې هذا من عند الله دا د خدای کلام او لیکلی به په لاس نو قرآن کریم خیره ورته وکړي چې ویل للذین یکتبون بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله هغه لاسونه دې هلاک شي هلاکت وي د هغه کسانو د پاره چې کوم کسان په خپل لاس یو شی ولیکي او بیا قوم ته وایي چې دا د خدای کلام نو دې قوم کې داسې بدبخت هم تیر شوي لکه زمونږ د ملک
تاسو وګورئ ډېر سیزونه د رواج دي او دې قوم ولا د دین رنګ ورکړی دې رواج ایس بنیاد په شریعت کې نشته بنیادی شی عرض میں کولو چې قرآن او حدیث او اصل ایمان قرآن او حدیث تاسو وګورئ په دې کې دا مړو سره چې مونږ څه کوو دا چېرته لیکلي زمونږ وطن کې چې مړی وشي شکور کې غنم اچولي او غنم د پاسه مالګه ایښي اوس په دې فلسفه زه نه پوهېږم حالانکه جنازو کې زه یم او زما عادت دا نه دی چې بابا اوس څه کې یو د ګډې زوی خو سړی به یې راونیسي دا سټ به یې مات کي مردار بشي اوس په دې فلسفه زه نه پوهېږم چې یعنې غنم د مړي سره وړل او بیا پې د پاسه مالګه ایښې ده چې دې کې څه راز دی دا راز دی چې دا منکر نکیر به دننه دا غنم وریتهیي او بیا به پې دا مالګې او مالګېجنې اوبه ور واچوي که نه خولې به یې ترسکونې شي دې مړي ته به څه وایي نه که څه په دې زه نه پوهېږم په پېښور کې وګورئ زمونږ د دې پېښور رواج دی چې لوی دیګ حلوا به پخه کي لاندې باندې به روټۍ وي او منځ کې به حلوا وي دا به دیرې ته یوسي او شور غوبل به جوړي اونو جوړي دے دے اونو جوړي دے دے اونو جوړي جوړي هغې ته وایي چې لاندې باندې دوه روټۍ او منځ کې حلوا وي مونږ هم پکې صاحب لسته جوړی والو هغه مسله د مړي چې هغې نه هم تاو کړي و هغه ورځ مې یو جنازه کوله ویلو درېږه مسله نشته لکه صبر وکړه ویل مسله نشته خدای دې بیخ په مسله وباسه کابل دومره غوندې حکومت دومره تاسو ورشئ د کابل په حکومتونو د ظاهر شاه یا د داود په وخت کې چا نوم اخیستی شو د بلې ډلې نوم چې نوم به واخیستو پټکی به په زندان کې پروت و په کلونو او پکې مړ به شو چا بیا تپوس نه شو کولی د یاري نن ستا ملک ازادي ده صاحب قادیانې هم پکې تقریر کوي رافیزي هم پکې تقریر کوي چکړالي هم پکې کوي بهاولي هم پکې کوي شیعاګان هم پکې کوي ولاو ازاد ولې لکه جمهوریت خزی آزادی گرزی دالے لگا جمہوریت اس کا خزو خلاف سے خبر ہے کہ خزی جلوس بس لاہور کے میں یو ٹکے کڑے اسے چې تیرالم سبا زما خلاف لاہور کے خزو جلوس ہوئی چاہے بجلیگر ملاسه شراوی نیسی خزی چیزا تیراغلے ہو اس چلا خزو رانی والی نازیزان و عرض میں داؤ چی دین تا سپک گورئی سپک اور رکھے گئی سپک اور روپائے روٹائے پریدے دے 500 روپو تماشا کھاوا اور سڑی نہ بدلو کی پنجرہ جوڑی پنجرہ نن پا پاکستان کی اول شہدہ چی اسلام پوری مسخری شروع اور عورض اخبار گور شریعت بل پلانی زی تلاڑو پلانی زی تلاڑو پلانی زی تلاڑو ڈنگڑی زی تلاڑو سینٹ تلاڑو اسمبلی تلاڑو وزیر اعظم تلاڑو پلانی تلاڑو ٹول اور عورض
کورم وران شه چې ورانم شي خدای تاسو هلاک کا خو پرېږدئ اړو دا د اسلام نوم اخیستل پرېږدئ په پیسو په دولت ممبران شوي یې او په دولت حکومت قبضه کړی دی بس په ناستو څه یو چلوئ یې د اسلام نوم ولې یادئ پرېږدئ کینی هلاک بشي تبا کیږي د اسمان اراده ما ته ګوره ښې نه ښکاري دی پاکستان د اسمان اراده ښې بیا مونږ کې یو بل لوی ظلم چې کوم ظلم راکې وشي پروا پرې نه راځي اړو دا وایو نه چې افسوس ته دا وشو په پنډای کې بل ورځ دماکه شوې خلک پکې تیکه تیکه شي تیکه تیکه د چا په پروا نه که څوک ډرایور دی ټر ټر ډنګ ډنګ که څوک دکاندار دی والا اخرى والا اخرى پوښي څوک اډو دا ورته احساس نه کیږي چې دا ولی پلانی سره داو شو ما سره هم دا کېدی شي دا احساس دې بدبخت قوم نه ووتو پخوا به لسم مالت کې چرته مړی وشو شلم مالت لرې به تا پې جړل په وینو چې یاره دا مړ ولې اوس در سره کوڅه کې مړی شوی مازدیګر پرون په لاره تېرېده اوس څه کې وایي د مورې توره شړی لنګ د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی میندې پردي تماکو پاکوي تماکو مزدوري کوي د هغې د زوی واده دی چې حال دی لیدلی دا د دنیا لچګان او غونډګانې راغونډ کړي صاحب ښځې دي صاحب بس تر دې شونډې سرې کړي دي او بټوې په دغه چولې امرا روانې ډوب زمبۍ زمبۍ کی مالوس خو زه پې راتېرېدم ما ته یې که ته خندلې چې ګینې خدای ته دې ووایه که راته څه ویلی شي عزیزانو عرض میں داو چې هغه کوم عذاب دی چې مونږ یې مستحق نه یو کوم عذاب چې مونږ د هغې مستحق نه یو که تندر را باندې راوغورځېږي مونږ یې قابل یو که سیلاب را باندې راشي مونږ یې قابل یو که ګراني را باندې راشي مونږ یې قابل یو یو عذاب داسې نشته چې مونږ یې قابل نه د هر عذاب ځای راکې شته د هر عذاب زمونږ د آینده نسل وګورئ تباه کېږي لګیا آینده نسل تباه کېږي لګیا د غریبانو اولاد وګوره په سینماګانو کل هم دا څومره بایسکوپونه چې په پېښور کې دي کل هم د غریب اولاد پکې ویډیو گیمونو کې وګوره کل هم د غریب اولاد پکې اوس ورته بله مهرباني وشوه بلیټ راووته وګوره ټول د غریبو بچي پکې دي او لختې ورسره دي او میز نه تاویږي راتاویږي دا اوس چې همدا لخته راوالی او د ده په دې یاره بیا دا لکه دا څه کوئ ظالمان
د گورنمنٹ پابندی په کار ده د قوم بچی تباہ کیږي لګیا ده گورنمنٹ جوک ده گورنمنٹ شته نه نو د قوم د بچو نه قوم سره غم شته نه حکومت سره غم شته نو چې نه تاسو قوم سره غمی او نه حکومت سره غمی نه مور او پلار سره غمی په تندر دی ولګي چې چرته لګېدلې تباکی آینده نسل به ټول دمان او کنجران ټول د غریبو کورونو کې وګوره په معمولی ټلویزیون